أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پینزم سپارہ آیات نمبر 116 ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یغفر نبخی ان یشرک دا چی شرک اکڑیشی بیہی دا غسرا و یغفر او بخی ما غسو دون ذالکا چی علاوه بی دا دینا لمن دا غچا دا پارا یشاء چی اغواری ومن یشرک او سوک چی شرک اکی باللہ دا اللہ سرا فقد ضل ضلالا بعیدا نو پا تحقیق سر دی گمراہ شو پا گمراہ لری سر سورہ نساء کی مخ کی تک کشان دی آیات تیر شوی دی چی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء خو التدی فقد افترى اثما مبینا او دلتگی دی فقد ضل ضلالا بعیدا نو انت کی مخاطب یہودیان او یہودیانو تا پتاوا تورات او زبور دا کتابون اغی لستیو پا اغی باندے پوہیدل اہل کتابو نو اغی تا پتاوا سر دا پوہی چکم دے اغی شرک کو او دل تکی مخاطب چی دی نو دا مشرکین دی دا مکی مشرکین مخاطب دی نو دی جٹ او جاہلانو خو بیا دا انسان پا فطرت کے اللہ پاک جل جلالہ دا خبر اخدا چی دے با اللہ پاک جل جلالہ واحد لا شریک منی نو دلتا کی ذکر اللہ افرمن چی فقد ضل ضلالا بعیدا دی گمراہ شو پا گمراہ لری سرا اس دلتا کی سوال پیدا کی سوال دا دی چی انصاف خود انسان پا ذہن کی دا خبر رازی چی انصاف خداو چی یو کس چی کم دے پا کفر او شرک کی شپیتاویا کا لطیر کی نو پکار دا چی اللہ پاک جل جلالہ والا شپیتاویا کا لسزا ورکولی او دائمی سزا والا نو ورکولی مثال یو مشرک تے دی منشو دی شپیتا کالا جوان دے دی او یا کالا جوان دے دی او دی پا شرک پاندے دا شپیتا او یا کالا دی تیر گڑی دی نو دا انسان ذہن کے یو سوال رازی چی دو خود شرک او گناہ چکم دے دا شپیتا او یا کالا گڑی دی نو اللہ پاک جل جلالہ والا پا جہنم کی دائمی سزا ولے ورکی ہمیشہ دا پارا با اللہ جہنم دا لیگی نو اللہ ولے ہمیشہ دا پارا لیگی دو خود گناہ چکم دے شپیتا او یا کالا گڑی دا او دے اللہ پاک نختمی دن کے ٹیمہ پورے او لا متعادی ٹیمہ پورے دیو پا جہنم کی پروت بھی لا متناہی ٹیمہ پورے پا جہنم کی پروتی ہمیشہ دا پارا نو پکار دا چی اللہ پاک والا دا غشپیتو او یو کالو سزا ورکڑے نو علماء دلتا فرمائی چی دا زکا اللہ پاک ہمیشہ سزا دل ورکی چی دے مشرک او دے کافر دا پا دنیا کی شپیتا او یا کالا تیر کری دی خود دا نیت دا کرو چی ترکم جوندے ما کوزو چې کم دی همیشه د پاره په دنیا کې ژوندې منځو په شرک باندې زندگی تیرو نو د دې وجنه او کو یو سړی چې کم دی مسلمان دی کافر دی یا مشرک دی خود شپیتاویا کاله چې کم دی په شرک تیر کړی دی خود نیت دا کړی دی چې تر کومه ژوندې ما
خو الله مله څومره زندگی عمر راکړله نو زه به دا ژوند چې کوم دی په شرک او کفر باندې تیروم نو د دې وجې نه الله پاک جل جلاله دې له دایمي سزا ورکړي په نیت باندې ورله الله سزا ورکړي چې دې نیت دا کړی دی چې هر څومره زندگی الله را لراکي نو زه به دا چې کوم دی په شرک او کفر باندې تیروم نو شرک داسې ګناه دی چې دا الله پاک نه معاف کړي او شرک تاسو ته ما بیګا ویلو په دې باندې ما د دې تفسیر له غونډه کې ما کړی و چې شرک داسې ګناه دی چې دا الله پاک نه معاف کړي او شرک الله پاک ظلم عظیم ویل ان الشرک لظلم عظیم نو ظلم په درې قسمه باندې دی یو شرک نو دا قسمه ظلم الله پاک نه معاف کړي مشرک سړی الله نه بخي تر څو پورې چې د ایمان نه راوړي د شرک نه توبه نه ویست دویم ظلم هغه د حقوق الله یعنی د الله چې کوم حقوق دی پاره کې د انسان نه کمی او کوتاهی وشي نو دا قسمه ظلم الله پاک معاف کړي او دریم قسمه ظلم په حقوق العباد کې دی د بندگانو حقونه یو سړی وي نو دا قسمه ظلم الله پاک معاف کوي خو سره د دین چې دی به د بنده حق واپس کوي یا په دې بنده باندې د خپل حق معاف کوي نو الله فرمایي دلته چې ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبخي ان یشرک دا چې شرک وکړي شي به د هغه سره دا الله سره شرک وکړي شي ويغفر او بخي ما هغه سو دون ذالک چې علاوه دي د دینه چې دینه کم دي لمن د هغه چا د پاره یشاء چې وغواړي بس الله چې د چا د پاره وغواړي نو معاف کوي ومن یشرک او څوک چې شرک وکي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره ان يدعون دون بلی من دونه سوا د هغه نه یعنی د الله نه الا اناثا مگر لونا مگر خزي د دې تفسیرون بیګا مونږ کړو چې دغه درې تفسیرونه شیو چې الله پاک پر ان يدعون دوی نه بلی من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر خزي بلی د خپل عبادت یعنی خپل معبودان خزي جوړی کړي دي څه مطلب یو مطلب دا دی چې د دغه بوتانو نمونه د خزو لات منات او غزا دا د خزو نمونه دي نو دی خپل خدایانو له د خزو نمونه یخي او دویم دا چې دی به د خپل خدایان د مشرکانو د خزو په شان د خوري کول ډولی کول به څنګه چې خزي نکریزه وغیرہ ولګي کالی مالی واچي نو د کشن بدی د خپل بوتانو د کالی چول او رنگونه به پورې کول خوري کول به نو د دې وجنه الله رب العزت او فرمایل چې الا اناثا دی د خپل معبودان خزي جوړی کړی دي او په دې کې د مشرکینو دا یو پیغور غونډه کې دي چې تاسو چې کوم دي خپل معبودان الهي خزي جوړی کړی دي او دریم تفسیر دا دی چې د مشرکان وایي چې دا پرشتي چې دي الملائکه بنات الله چې دا پرشتي چې د الله لونه دي نو یو تفسیر دی چې د دې وجنه الله پاک جل جلاله ته فرمایي چې الا اناثا یعنی دین نه بلی دي عبادت نه کوي من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر د خزو عبادت کوي یعنی خزي خپل معبودان جوړی کړی دي وان يدعون او دوی نه بلی الا شیطانا مریدا مگر شیطان رټلی شوی ان يدعون دوی نه بلی یعنی دی عبادت نه کوي الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رټلی شوی نو په حقیقت کې په ظاهر کې خودی د غیبوتانو عبادت کوي خو په حقیقت کې دی د شیطان عبادت کوي ځکه دا شیطان چې دا نه چې شیطان معظمه عبادت وکړي کافرانو د شیطان عبادت نه کوي ځکه د شیطان دا ظلم او د شیطان دا کفر او د شیطان د خباستونو ټول خلکو ته معلوم دي هر چاته نو د شیطان څوک عبادت نه کوي خو د یو ولی په نوم باندې د یو بزرګ په نوم باندې د یو بابا په نوم باندې شیطان خلق دوکه کوي او خلق شرک مبتلا کوي تاسو نو زمون د یادو خبره د استاد د مشران د خو بیا ډیره یاد دا خزه په ټولي باباګانو ولتلی او دا ډګي بیاناله دا ټول شرک مبتلا اچھا وای بابا مال زویلا کالا یا بالله اچھا به کوم دی د ډګي چا وزنګوګان نه لولي دا ټول خلک چې کوم دی په شرک مبتلا نو شیطان چې د دنو چې زما یو لوی ولی الله یو لوی بزرګ هغه برته مخه تګي او په چل اونر به کوم دی دغه عبادت تر باندې شروع کی الله فرمای ای يدعون دوی عبادت نگی دوی نه بدی من دونه سوا د الله نه الا اناثا مگر خزي و ان يدعون او دوی نه بدی یعنی دی عبادت نگی الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رډلی شوی عبادت کوي لعنه الله لعنت کړي دی الله پاک په د باندې یعنی په د شیطان باندې وقال او د شیطان ویل دی لاتخذن چې زب خامخانی سما من عبادک استاد بندگانو نه نصیبا مفروضا حصہ مقرر کړی شوی ان استاد بندگانو نه بز
مقرره حصہ چې کوم ده زما ملګری دي هغه به زه نیسم یعنی هغه په خپله لار باندې راړم ځکه چې کله حضرت آدم علیه السلام ته شیطان سجده ونه کړه ټولو فرشتو سجده وکړله او شیطان سجده ونه کړله نو الله چې کوم دی راټوروي ویستو نو د شیطان ورته هلته کې ووایي چې الله پاکه زه به ستا د بندګانو نه مقرره حصه چې کوم مقرره ده هغه به زه رانیسم او د خپل ځان سره به چې کوم دی بوزم یعنی هغه به ګمراه کوم هغه به بېلارې کوم الله ته وفرمیل چې زما کوم خاص بندګان دي هغه ته نشي بېلارې کولی او تا چې څوک بېلارې کړل هغه به ستا ملګري وي او سره ستا به ټول جهنم ته ورغورځو لاتخذن زه به خامخا نیسم من عبادک ستا د بندګانو نه نصیبا مفروضه حصه مقرر کړې شوي یعنی مقرر خلک دي هغه به زه په خپله لار باندې راړم ولأضلنهم او زه به خامخا ګمراه کوم دوی لره یعنی دغې ستا د بندګانو لره ولأمنینهم او زه به خامخا اچوم دوی لره په امیدونو کې زه به دوی خامخا ګمراه کوم شیطان وي او دوی به په غټو غټو امیدونو کې د دنیا په آرایشونو زه به یې شونو په دې به چې کوم دی ګمراه کوم د دنیا په خواهشاتو په دې به ګمراه کوم د ګمراهۍ دپاره ډېر څیزونه دي قسم قسم څیزونه دي او شیطان وي په دې به ګمراه کوم او ډېر اوږده اوږده امیدونه به ورته اچوم اوږده اوږده امیدونه یو سړی و تاشتقین نومې و نو هغه د سلو کالو دپاره یې ځمکه په اجاره باندې واغست نو محله کې یو سړي اعلان وکړو خدای وبخه اسرائیل علیه السلام وفات شوی دی نو خلکو رامنډه کې دا ته څه ګډوډ میلس فرشتې خو اسرائیل علیه السلام خو به وفات کېږي خو چې دا ټول خلک وفات شي او د ټولو نه ساوالي اخره کې به دې وفات کېږي وینه نه وفات شوي ځکه دی چې تاشتقین د 100 کالو دی او د 100 کالو دپاره ځمکه چې کوم دی په اجاره باندې اخیستې ده نو کېدی شي دته خبر کړي چې ته وفات شي نو شیطان وي دی به په غټو غټو امیدونو کې حالان کې زمونږ ستاسو اوس چې کوم دلته کې موجود یو من پس زمونږ چې کوم دی پته نه لګي چې موږ به ژوندي یو که مړي د دې وجې نبي علیه السلام وفرمیل یوه لاس په سر مبارک باندې کېښودو یو لاس یې داسې لرې ونیسو صحابو ته وي تاسو په دې خبره پوه نه شئ ما ولې دا وکړه د الله او د الله پیغمبر ډېر ښه پوهېږي نبي علیه السلام وفرمیل د انسان په سر باندې دا مرګ ولاړ دی او دا لرې لرې امیدونه چې کوم دی د راټینګ کړي دي دا به کومه دا به کومه دا به کومه او روایتو کې راځي چې فرشتې ورپورې خاندي سبا له د مرګ دی او دی وی زویله به واده کوم زویله به کویدن کوم د خپل مرګ نه چې کوم دی نه خبره دی او نبی علیه السلام داسې کرس مربع کرښه چې کوم دی جوړه کړله او پای کې بیا وړې وړې کرښې راوکاږلې او بیا په دې منځ کې وله یو کرښه دغه کرښو نه وباسله داسې بار ته ووتله نبی علیه السلام وفرمیل دا ما ولې وکړل صحابه وایي د الله او د الله پیغمبر ډېر زیات ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو نبی علیه السلام وفرمیل چې دا د انسان ژوند دی دا مربع شکل چې کوم دی د څلور واړه او په دې کې دا منځ کې چې کومې کرښې دي کرښې نو دا انسان ته مصیبتونه راځي کله بیماری کله اکسیډنټ کله یو څه کله بل څه د مصیبتونه را روان دي چې د یو نه بچ کېږي جو بل ورته مخې ته راغلي چې بل نه بچ کېږي اخره کې دی مړ شي خو د ده د امیدونو دا کرښه ډېره مخې ته وتې ده ډېره مخې ته چې کوم دی وتې ده نو شیطان وایي ولأمنینهم زه به خامخه دوی په امیدونو کې ور واچوم باطلو ارزوګانو کې به یې واچوم ولآمرنهم او زه به خامخا حکم کوم دوی ته فلیبتکن دوی به سیري کوي آذان الانعام د څاروو غوږونه دا هم د شیطان فعل دی او دا مشرکانو به داسې وکړل چې کوم څاروي به د بت په نوم باندې وقف کو د بت په نوم باندې به یې پرېښودو نو د هغه غوږ به یې سیري کو یا به یې وله غوږ کې نښه چې کوم دی ور واچوله او دا نښه اچول په غوږ کې یا د غوږ سیري کول دا به د تحریم علامتو چې دغه څاروي نه به نه چا پیله شل او نه به چا په دې څاروي باندې سورلي کوله غوږ به یې وله کتو چې غوږ به یې سیري شوي او په غوږ کې نښه وه نو دا به د بت په نوم باندې وقف شو نو بیا به چا نه سورلي کوله د هغې سورلي به هم حرامه ګڼله او د هغې پی خوراک دا به هم چې کوم دی حرام ګڼو نو شیطان دا د شیطان فعل دی شیطان وی چې فلیبتکن ولآمرنهم زه به خامخا حکم کوم دوی ته فلیبتکن چې دوی به سري آذان الانعام د څاروو د چارپایانو غوږونه به وسري او د بت په نوم باندې به وقف کی نو دا د شیطان فعل او دا شیطان انسان ته چې کوم دی وسوسه ور اچي ولآمرنهم او زه به خامخا حکم کوم دوی ته فلیغیرن چې دوی به بدل کړي خلق الله پیدایش ته الله یعنی د الله پیدایش په دې بدل کی څه مطلب
دی به د الله تخلیق بدلی سړی به وي او دی به د ځان نه اجړا جوړ کړي چې د ځان نه اجړا جوړ کړو د الله تخلیق چې کوم دی بدل کړو دا د شیطان فعل یا ښځې خالونه وي خالونه پاخه خالونه یو خو د عام خالونه دغه نه پاخه خالونه چې پستانه پکې سوري وکړي بیا پکې رانجه ور واچي نو الله د ښکلې صفا سرمن درکړې ده او تا په رنجو باندې تور کړله دا تا الله په تخلیق کې بدلون وکړو دا ډېره سخته ګناه ده د الله لعنت په دغه کس باندې راوریږي څوک چې د الله تخلیق رواني د الله پیدا شوی ښکلی وجود انسان رواني نو دا دی د الله هغه ښکلی وجود رواني په ده باندې د الله رب العزت لعنت راوریږي دغه رنګ د غاښونو کې بعضې زنانه ځایونه جوړي دسې د خوند دپاره نو الله د الله جوخ جوخ پیدا کړي دي ته د الله نه ښه پوهېږي ته پکې ځای جوړی د خوند دپاره نو دا ټول د الله پاک جل جلاله تخلیق بدلول دي د الله پیدا چې الله چې څنګه پیدا کړی دی هغه پیدایش دی بدلی نو دا د شیطان فعل دی شیطان وی ولا امرنهم زب خامخا حکم کوم دی دا فلیغیرن چې دوی به بدل کړي خلق الله پیدایش ته الله تعالی ومن يتخذ الشیطان او سوق چې انیسی شیطان ولی دوس من دون الله سوا د الله پاکنا فقد خسر نو په تحقیق سره دی په نقصان کې پریوتو خسران مبینا په نقصان ښکاره سره څوک چې دا کارونه کوي د شیطان کارونه دي نو دا کس په لوی تاوان کې چې کوم دی پریوتو په لوی نقصان کې پریوتو یعدهم هغه واده کوي دوی سره یعنی دا شیطان واده کوي دوی سره ویمنیهم او هغه امیدونو کې اچي دی لره واده کوي شیطان دی سره ویمنیهم او دا شیطان امیدونو کې اچي د خپل ملګرو لره وما يعدهم او دا شیطان واده نه کوي وما يعدهم الشیطان وما يعدهم او دوی سره واده نه کوي الشیطان شیطان الا غرورا مگر دوکا دا ور سره دوکا کوي دنیا کې شیطان قسمه قسم وسوسه انسان ته بزړه کې ور اچي او په ورځ د قیامت په داخله ګیله وکړي الله پاک موږ د شیطان دې ځای ته رسولي جهنم ته رسولي شیطان به د اور په منبر باندې کینی او تقریر به ورته شروع کړي تاسو کوم یو کس داسې و چې هغه ما د لاس نه نیولي وي او ګناه ځای ته مې بولي وي په چا باندې ما په زور ګناه کړې ده خو ما معمولي غوندې مسکال درکو او نور کار په تاسو چې کوم دی په خپله نو دا شیطان دوکه ورکوي نبی علیه السلام د معراج په موقع باندې یو بوډۍ ولیدله جبریل علیه السلام ورسره دی ورته وی د الله پیغمبر دی توجه مو ورکوئ هغه بوډۍ په ځان باندې شالونه وغیره راچولي د مخې نه به ډېره جینۍ ښکارېده خو تا به ته وکتل په هغه ورسره نو هغه بوډۍ وه نو نبي علیه السلام بیا وروسته جبریل علیه السلام نه تپوس کړي چې دا بوډۍ څوک وه چې دا دنیا وه او بیا چې کله لږ مخې ته لنډ نو یو بوډا سړی و نو هغه ته آواز ورکړو نبي علیه السلام ته نو نبي علیه السلام د جبریل علیه السلام دې توجه مه کوه نو بیا چې نبي علیه السلام تپوس وکړو وي دا څوک دی وي دا شیطان دی او که دا د توجه کړی وي نو ستا امت ټولو بیا د شیطان پسې تللی او د شیطان به چې کوم دی ګمراه کړی نو شیطان دوکه ورکوي انسان ته یعدهم دی واده کوي دا شیطان واده کوي ویمنیهم او په امیدونو کې ور اچي دوی لره وما يعدهم الشیطان او واده نه کوي دی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې دپاره دا واده چې سړی کوي چې پکار چې دا واده پوره کوي که نه خو دا شیطان چې واده کوي نو دا شیطان د پوره کولو دپاره نه کوي بلکې د دغه انسانانو د مسلمانانو د دوکه کولو دپاره دوکه کوي اولئک مأواهم هم دا خلق دی مأواهم چې ځای د دوی جهنم دی ولا یجدون دوی به بیا نمومي عنها د دې جهنم نه محیصا خلاصي دا خلق به خلاصي نمومي دا کوم خلق چې شیطان پسې تللی دی او د شیطان په لار باندې روان دي ان الله بیشک الله تعالی لا یغفر نبخي ايشرک دا چې شرک وکړي شي به د هغه سره یعنی د الله سره ويغفر او بخي ويغفر او به ما هغه سو دون ذلك چې د دین علاوه وي یعنی د شرک نه کم وي لمن خدا هغه چا د پاره یشاء چې الله وغواړي ومن یشرک او څوک چې شرک وکي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق سره گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره یدعون دوی نبلی یعنی دا مشرکان عبادت نکی من دونه سوا د الله نه
الا اناثا مگر د خزو عبادت کوي خزي معبودان جوړ کړي دي و يدعونا او دا خلق عبادت نگی دا مشرکان عبادت نگی الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رټلی شي عبادت کی لعنه الله لعنت کړي دي الله پاک په باندې یعنی په شیطان باندې وقال او د شیطان ویلی دي لا اتخذن جزب خامخ نسما من عبادك استاد بندگانو نصيبا مفروضا حسم مقرر کړل شوی ولا اضلنهم او زب خامخ گمراه کوم دوی لرا ولا امنينهم او زب خامخ اچوم دوی په باطل ارزوګانو کې په باطل امیدونو کې ولا امرنهم او زب خامخ حکم کوم دوی ته فليبتكن دوی بصری کی اذان الانعام صارو غنا ولا امرنهم او زب خامخ حکم کوم دوی ته فليغيرن هغوی به بدل کړي یعنی دوی به بدل کړي خلق الله پیدائش ته الله ومن يتخذ الشیطان او سوق چې اونیسی شیطان لرا ولیا دوست من دون الله سوا د الله فقد خسران په تحقیق سره دی په نقصان کې پرې وته خسران مبینا په نقصان ښکار سره یعدهم دا شیطان وعده کوي دوی سره ويمنيهم او امیدونو کې اچي دوی لرا وما يعدهم او دی وعده نکي وما يعدهم او وعده نکي دوی سره الشیطان شیطان الا غرورا مگر د دوکې د پاره اولئک مأواهم دا خلق د جزای بد دوی جهنم وی ولا یجدون دوی بیا نمومی عنها د جهنم نا محیص و خلاص ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبغي ان یشرک دا شرک وکړي شي به د هغه سره یعنی د الله سره و یغفر او بغي ما دون ذلک چې کم وي د دینه ذلک دا لمن د هغه چا د پاره دی یشاء چې غواړي یعنی دا بخنه به د هغه چا د پاره وي چې الله غواړي و من یشرک او څوک چې شرک وکي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره ان يدعونا دوی نبلی یعنی دوی عبادت نگی من دونه سوا د هغه نه یعنی سوا د الله نه الا اناثا مگر د خزو یعنی خزي معبودان جوړ کړي دي و ان يدعونا دوی عبادت نگی الا شیطانا مریدا مگر د شیطان رټلی شي عبادت کوي لعنه الله لعنت کړي دي الله پاک په باندې یعنی په شیطان باندې وقال او شیطان ویلی دي لا اتخذن ذب خامخان سما من عبادك استاد بندگانو نصيبا مفروض و حصہ مقرر کړی شوی ولا اضلنهم او زبخامخ گمراه حکومت دوی لرا ولا امنينهم او زبخامخ اچوم دوی په باطل ارزوګانو کې ولا امرنهم او زبخامخ حکم کوم دوی ته فليبتكن دوی بصری کوي اذان الانعام وغونه د سارو ولا امرنهم او زبخامخ حکم کوم دوی ته فليغيرن دوی بدل کړي خلق الله پیدائش الله تعالی ومن يتخذ الشیطان او سوق چې اونیز شیطان لرا ولیا دوست من دون الله سوا د الله نه فقد خسران په تحقیق سره دی په نقصان کې پریوتو خسران مبینا په نقصان ښکار سره یعدهم هغه وعده کوي یعنی شیطان وعده کوي دوی سره ويمنيهم او په امیدونو کې اچي دوی لرا وما يعدهم الشیطان او شیطان وعده نه کوي دوی سره الا غرورا مگر د دوکې د پاره اولئک هم دا خلق دی مأواهم جزید دوی جهنم دی ولا یجدون دی بیا نمومی عنها دی جهنمنا محیص و خلاص الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازشي زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کی إله العالمين مون ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکي الله مون ټول په قرآن مجید باندې صحیح او ټیک ټیک پوهه کی الله دې کې څومره غلطي او کوتاهي زمون راغلي إله العالمين مون ته معاف کی الله مون ټول د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکي الله دې حاضر مجمع کې څومره
بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي الہ العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي الہ العالمین دي کې څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړه الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کړه الله څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړه الله د څومره خلکو رزق لڼ تنګ دی الله رزق ورته فراخ کړه الله څومره دشمنۍ او طرفګنۍ دي پس کې د مسلمانانو ټول رونه کړه الہ العالمین هغه دشمنۍ په دوستو سره بدلی او فرمایا الہ العالمین موږ دعا د خطو چن راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته خیر د پاره کوم دعاګانې غوښتې دي پوره سبق زموږ نصیب کا الله د کوم شرور نه امان غوښتې دي امان راکا مال جان وخت مو د تاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کې سونه بچ اوساته الله د خپل دین د غلبې د پاره استعمال کا الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کا په وخت ځنګدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم